د ملکن تحصیل تاڼه بایزی کې د دریم یونایټډ سپر لیګ کرکټ میلې آغاز وشو. د کرکټ خوندور ټورنمنت کې د سیمې لس نامتو ټیمونه برخه اخلي. هم په دې لړ کې په کالج ګراوند کې یو ښکلي دستوره ترسره شوه چې پکې لوبغاړو او د سیمې خلکو ګډون وکړو. سماجي غړو شایان خان او یزدان خان پیته کټ کړل او د سپر لیګ پرانیستی وکړل. وړاندې میچ د راک سټار او سټار 11 ترمنځ وشو. راک سټار په لس ورونو کې 9 رنزونه جوړ کړل چې په جواب کې سټار 11 د سنسنیخیز مقابله وروستو ادب په اخري ور کې سر کړو. لوبغاړو په سیمه کې د کرکټ میلې پرانیستا یو خوشاین ګام بللې دی. ښه ټورنمنټ دلته دا وړو جوړی لیګ په هر دغه کې کال کې کامیابي او کال په کال خو دلته سره ټورنمنټ نه نور ګراوند هم داسې حل دی تاوان نشته د حکومت طرفه. کم از کم چې ګراوندونه آباد ساتل پکار دي. حکومت ته پاره دي چې پکار دي یو لیګ جوړ کړي او سیستم جوړ کړي چې پای کې کلاریان مصروف نه نشونه پکې بچي. موږ ته فل سپورټ پکار دی حکومت چې موږ ته فل سپورټ راکړي نو موږ نور مخکې ان شاء الله د تانې خپل کوشش وکړو چې خټین بات بوزو. دا رنګه د لوبو هليزلي د لوبغاړو مخ په وړاندې تلو لپاره د خوشحالۍ زیری دی. عمران دریاب، خیبر نیوز، تاڼه بایزی، مالکان.